أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نن درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 33 آیات نمبر 251 او 252 دو آیاتونه ویل کېږي چې دې سره به دا دویمه سپاره د الله په فضل سره اختتام ته ورسي. واقع چې نه نو هغه روانه چې جالوت قوم عمالقه سره جهاد ولو. طالوت رحمت الله علیه چې نو الله رب العزت دا غله بادشاهي ورکړه. نو بیا چې کله دوی لاړلو نو مخکې مونږ ویلو چې دا غوی له جالوت او قوم عمالقه دا غوی نه پاتې شو. نو دی له الله جل جلاله قوت او طاقت قد و قامت دا دواړه ورکړي ول. تعداد په لحاظ سره څنګه چې پرونی درس کې مونږ وی تعداد هم ډېر زیات ولو. نو چې کله مسلمانان دا غوی مخې ته مقمد مقابل شول نو جالوت وی چې دا ماته پرې دی دا خو یوازې زمانه کېږي دا خو لږ شانتي کسان دي او څنګه چې د جنگ طریقې کار وي نو په هغې کې نو جالوت رالو او بارها بیرې چې نو هغه دغه آواز به یې کو څوک زما مقابلې والا شته راوځئ. نو دې طرف ته د مسلمانانو نه بچا داسې همت نشو کولی چې د هغه مقابله یې کړی وي. نو بیا د وخت پیغمبر شمویل علیه السلام د هغوی سره ولو. داود علیه السلام پلر بعضی حضرات چې دی نو هغه ته لیکلی عیشا او بعضی حضرات لیکلی عیسی بن عویبید د داود علیه السلام پلار د سره د شپږ زامنو چې نو هغه په دغه جهاد کې حاضر و. اوم زوی حضرت داود علیه السلام او بعضی حضرات لیکلی چې 3 زامن وسره هلته ول. بهرحال نو دی د خپل زامنو سره په دغه جهاد کې مشغول و. نو بیا چې کله الله رب العزت وحی وکړله چې دله به چې نو هغه قتلون کې هغه داود علیه السلام دی به کوي. داود علیه السلام په خپل رونو کې د ټولو نه ورکوټ د هغه په کور کې پاتې شو. نو چې کله د وخت پیغمبر ته دغه وحی وشوله نو داود علیه السلام یې راوغوښتو. داود علیه السلام چې کله په لاره باندې راتلو نو په لارې باندې چې نو یوې ګټې ورته آواز وکړو ګټۍ ورته آواز وکړي ما ځان سره واخله تو به زما په وجه باندې ته نو جالوت قتلی. بیا چې لږ مخکې رالو بلې ګټۍ ورته آواز وکړو. بیا چې لږ مخکې رالو نو بلې ګټۍ ورته آواز وکړو. 3 ګټۍ چې نو هغې راواغېستلې. جالوت چې نو هغه ځان مکمل په زغرو په هر څه کې چې نو هغه بند کړو. صرف تندې ښکاره کېدل او نور چې نو هغه پته نه لګېدله. نو په دې طریقه دوی راللو. اوس چې کله بیا راغلل نو داود علیه السلام د چې بیا څنګه داسې ووی داود علیه السلام ورله مقابلې ته راووتلو. نو په دغه وخت کې طالوت رحمت الله علیه او نورو حضراتو داود علیه السلام منع کولو چې تو نو عمری ورکوټئ نو دوی د دوی په مقابله کې موزه. خو چې کله د هغوی د حضرت داود علیه السلام اصرار ولیدو نو د هغوی وله بیا اجازت ورکړو زه دوی مقابلې ته وځم. داود علیه السلام د هغوی مقابلې ته چې څنګه راووتلو نو د هغې سره وړمبنۍ کې غزار چې نو هغه په ګټې وکړو نو ډارې کې د هغه له تندې ویشتو. نو چې کله یې د هغه تندې ویشتو نو جالوت پړ مخې رارتاو شو. دی چې کله رارتاو شو نو داود علیه السلام بیا دویمه درېیمه ګټه او بیا لاړو د هغه غتوره یې راواغېسته او په هغې نه د هغه نه سر ووالو او مردارې کو. نو په دې طریقې سره قرآن او دغه شانتې د هغوی بابل چې په کم کې د شجیانو شمویل علیه السلام متعلق مخکې مونږ ویلو 2 بابه پې لیکلي. نو په هغې کې د دې ځای پورې واقع چې نو هغه دا دواړه یو شانتې ده. قرآن کې تفاسیر زمونږ دی هم دغه ذکر ده ودنو قتل داود جالوت وآتاه الله الملک والحکمه. الله چې نو هغه له بادشاهي ورکړه حکمت نبوت یې ول ورکړو وعلمه مما یشاء او دینه ما سوا الله ورته چې نو زغري جوړول نور داسې سنات او د مرغانو چې نو د هغې بولي د هغې خبرې دا ورته الله جل جلاله وښودلې.
بیا د دې ځای نه اخوا اسرائیلي روایتونه دي نو د هغې چې نو سره زمونږ ذکر نشي لکه په هغې کې بعضې ډېرې خرافات ذکر کړي یو په هغې کې دا ده بیا دغې نه وروستو چې نو طالوت خپله لور وی چې نو داود علیه صلات وسلام له په نکاح ورکړه بیا د هغې نه وروستو وی د هغه بیا دغه سره چې نو حسد پیدا شولو نو دا خبرې چې طالوت هغه دومره لوی سړی چې الله رب العزت د هغه چناو کړو د وخت پیغمبر د هغه غوښتلو بیا د هغه چې نو د علامت او د هغه د نیکدلۍ علامت لکه څنګه چې مخکې تیر شو چې هغه سره به تابوت به راشي فرشتې به هغه غل ورکړي نو د داسې سړي نه بیا د حسد امکان دا بعید دی نو دې وجې نه دغه قصې چې نو هغه بیا وروسته اخوا منګړت دي اکثر پکې اسرائیلي دغه دي نو د دې په وجه په دغه ځای پورې چې کم صحیح او صحیح برابر قصه او مفهوم دی نو دغه موږ وویله باقي چې اخوا کم خرافات دي هغه موږ پرېښودل آتاه الله الملک والحکمه الله حضرت داود علیه السلام له د شمیل علیه السلام د وفات نه وروستو نبوت ورکو او د طالوت د وفات نه وروستو الله پاک بادشاہت ورکو دا په بنی اسرائیل کې د ټولو نه وړاندې شخصیت چې یو کس ته نبوت او نبوت سره بادشاہت دواړه میلاو شو لکه څنګه چې موږ د دې درس د دې واقع په شروع کې ویلو چې په هغه وخت پورې مچنینو بادشاہت دا د یهودا په الواد کې راتلو چې کم د یعقوب علیه السلام زوی او نبوت دا به دلاوی په جنو اولاد کې راتلو دا هم د یعقوب علیه السلام زوی نو په هغه وخت پورې به یو د قبیلې نه نبوت او د بل قبیلې نه چنینو بادشاہت ولو داود علیه السلام باندې دغه سلسله چې نو هغه ختمه شوله دغه نه وروستو بیا به نو په یو وخت کې یو کس هغه به نبی هم شولو او بادشاہت به ورته میلاو شو لکه څنګه چې داود علیه السلام بیا د دوی زوی حضرت نو هغه سلیمان علیه السلام چې الله پاک ول داسې بادشاہت او نبوت ورکو چې هغه نه وروسته چالم نو ورکړی شي نو ځکه الله وی واتاه الله الملک والحکمه وعلمه مما یشاء زغر جوړول د لاس کسب دا بهترین شی دی دا غي سره چې نو د مارغانو بولی دا غوي وینا دغه چې نو الله پاک ورته وخولو به الله چې نو د جهاد حکمت وخولو جهاد دا ولي کېږي دا غي فلسفه نو الله په دې آیات کې بیا داخل په دې کې هغه ذکر کړه ولولا تف الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کچر د الله جل جلاله یو قوم په بل باندې نه د فکواله نو دنیا کې به پوخا فساد چې نو هغه برپا شو تاسو ګورئ د کم وخت نه نو هغه د طریقې د قصې را روانې دي کله به روم غالب کېدو کله به فارس کله به کسرا را روان بیا د هغوی چې نو حتی الامکان د هغوی چې نو د حد نه انتهایی هیواد چې نو هغه ظلمونه شروع کو الله پیغمبر محفوظ شو بیا چې نو هغه د صحابه دور رالو بیا هغه کېدل بیا ورسته د قصې او نن سبا کېدې شي تاسو به زمانه په ډېر زیات خرڅوي لکه اوس تاسو به دار تغول کتلې نو په هغې کې وګورئ په هغې کې دغه قصې دا لانجې نو دا را روان دي دا الله رب العزت د جهاد حکمت چې نو هغه دا ښودلی دی چې په دې سره که یو قوم باغی شي او د حد نه وځي نو بل ډله الله جل جلاله داسې پیدا کی چې هغه راپاسي او د دوی د بغاوت او د دوی د ظلم چې نو هغه ختم کی د الله خپل فضل ویلی ولکن الله ذو فضل علی العالمین دا د الله لوی فضل دی چې الله رب العزت دغه شانتي کوي یو قوم الله پاک برسر اقتدار چې نو هغه نه پرېږدي که چېرته یو قوم برسر اقتدار پاتې شولی نو دوی به دا ټوله دنیا نظام چې نو هغه به برهم کی ځکه الله فرمایي تلک آیات الله بیا اخر کې د حضور چې نو هغه بعثت ذکر کوي الله خپل پیغمبر چې نو هغه د رسالت ذکر کوي ځکه مخکې مونږ ویلو چې درې اهم عقیدې دي یو توحید یو رسالت او درېیمه چې نو اثبات بعد القیامت قیامت نو هغه دوباره ژوند کېدل د کړو حساب ورکول نو دلته الله وی تلک آیات الله دا د الله چې نو آیاتونه نښې دي نتلوها علیک بالحق چې دا آیاتونه مونږ په تا باندې لولو بالحق پر اختیار سره و انک لمن المرسلین او تو د الله د پیغمبرانو رسولانو نه یعنی تا ته نه تاریخ معلومو نه درته داسې واقعات معلومو نه د دې نه مخکې تاله څه لیکل پړه وهل درتلل دا تی چې وس د عجیب او غریب د هغه زمانې د واقعات او قصص ذکر کوي
نو دا محض په یو طریقه ته راځي چې هغې ته وحی ویلی کېږي او چاته چې وحی راځي نو هغه ته صاحب الوحی ته پیغمبر او رسول ویلی کېږي. نو ته د الله حق او سچ رسول اگر که دوی دا خبره کوي چې انک لست مرسله ته پیغمبر نه دوی په خپل خبره کې خطا دي و انک لمن المرسلین یقینا ته د الله چې نو هغه د رسولانو او پیغمبرانو نه. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. فهزموهم بیا شکست ورکړو هغوی ته یعنی کافران ته. نو فهزمو کې ضمیر چې نو هغه طالوت او د هغه بندیانو هغه ملګرو ته دی او هم دا چې نو جالوت او د هغه ملګرو کافرانو ته دی. فهزموهم نو بیا هغوی شکست ورکړو کافرانو جالوت او د هغه ملګرو ته باذن الله په حکم د الله. وقتل او قتل کړو داود علیه السلام جالوت لره. وآتاه الله الملک او ورکړه الله پاک هغه ته یعنی داود علیه السلام ته الملک بادشاهي والحکمت او حکمت و نبوت وعلمه او ویخودل هغه ته مما هغه څه یشاء چې غوښتلې. ولولا دفع الله الناس او کچرې نه وی چې نو دفع کول د الله پاک الناس د خلکو بعضهم د بعضو لره په بعضو سره لفسدت الارض نو خامخا بچ فساد برپا شو په ځمکه کې. ولكن الله لیکن الله پاک ذو فضل خاوند فضل دی علی العالمین په مخلوق او عالم باندې. تلک آیات الله دا آیاتنا دی د الله نتلوها علیک چې تلاوت کو مونږ ته بالحق پر اختیا. و انک لمن المرسلین او بشک ته د رسولانو پیغمبرانو نه.